बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ेम जी इरफान दुरानी तासो गोरे जी प्याम खैबर नन पपी के 83 की मौजूदी और मूंग सारा N32 दबंग कैंडिडेट द जुमात इस्लामी तारिक मतीन साहब मौजूद दी नन माशाल्लाह जलसे आम हो पपी के 83 की और डेर लोया जलसे कड़े द पपी के 83 की दिव सर द जलसे हवाले सर हम खबर अतरी कहू जुमात इस्लामी और पावर शो न नुकड़ला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक मतीन साहब माशाल्लाह डेर ख पावर शो मुकड़ला सवेल वाली जी अल्हम्दुलिल्लाह दा नन چې کومه جلسه و د دې د کامیابی راز دا دی چې د پیښور خلکو په جمعه اسلامي باندې اعتماد وکړو ځکه چې د جمعه اسلامي بیانیه د پیښور خار د پاره دا ده چې موږ دا خار د ګلونو خار جوړو د دې خار د محرومیانو موږ ازاله کوو د پاکستان د جوړېدو تقریبا 80 کال شو خو په دې خار کې هاسپټلز نشته دی په دې خار کې سکولونه نشته کالجز نشته دلته پاکي اوبه د سکلو نشته دی دلته ګیس او د بجلی لوډ شیډینګ د خلکو ژوندګي حرامه کړې ده نوجوانانو د روزګار څه بندوبست نشته دلته ګراوند نشته دی دلته پارک نشته دی د دې ټولو محرومیانو ازالې دپاره موږ میدان ته راوتي یو او نن چې کومه جلسه عام وشوه او کومه د کامیابۍ جلسه وه دا کوم چې خلک شریک شو دا د دې خبرې اظهار دی چې د پیښور خلکو په موږ باندې د اعتماد اظهار وکړو तारिक मतीन साहब दारात हुई नन नौजवानों माशाल्लाह ढेर ज़्यादा गण तादाद सारा शिरकत को देते पर कम नजरिया गोरे اصل کې زموږ بیانیه د نوجوانانو د پاره ده موږ به د پیښور هر ځوان زلمی له چې د باعزت روزګار ورکو او هغه د پاره موږ یو جامع پلان مرتب کړی دی وخت کې موږ هغه کار د الخدمت فاونډیشن ته شروع کړی دی موږ د پیښور 6000 نوجوانانو ته باعزت روزګار ورکو سکل ډیولپمنٹ پروګرام تحت موږ هغه ټرین کوو هغه بین الاقوامي کمپنیانو سره کنیکټ کوو او هغه به خپل موبایل او لپټاپ په ذریعہ په خپل کور کې پداس د ای کامرس په ذریعہ باندې آنلاین بزنس کوي او د روزانه په بنیاد باندې 10000 روپے ورځ هغه پیدا کوي او که الله پاک موږ له موقع راکړو ان شاء الله دا موقع الله پاک به موږ له راکوي دې ځله نه موږ به دا د پیښور لامحدود دا تعداد به لامحدود شي د پیښور هر زلمي ته به موږ دا باعزته روزګار ورکوو داسې به موږ د دې پیښور چې څومره پسمانده علاقې دي د هغې ګریلو خواتین چې کوم زموږ دي هغه ته به موږ ان شاء الله د سکل ډیولپمنٹ پروګرام ته ټریننګ ورکو او هغه د پاره موږ په دې کورونو کې وړي وړي انډسټریانې جوړو او دا هغه کې چې کوم مصنوعات تیاریږي هغه کې چې کوم مال تیاریږي د هغې رسۍ به موږ ملکي او بین الاقوامي مارکیټ ته کوو او داسې به زموږ د پیښور ښار د خویندې میندې چې وایي به 15,000 روپۍ ورځ ګټي د خپل کورني مصروفیاتو سره نو داسې به موږ ان شاء الله د دې پیښور چې کوم بزرګ شهریان دي د 60 سال نه زیات د هغې ایج هغې ته به موږ ګزاره الاونس ورکوو او داسې به هغې په دې ګزاره الاونس باندې خپله دوی دارو کپړې جامې دغه کوي په خپلو بچو به بوج نه جوړېږي د آئین او د قانون تحت دا زموږ د دې صوبې د خلکو د دې ښار د خلکو حق دی دا زموږ رایټ دی چې دلته به د ګیس او د بجلی لوډ شیډینګ نه وي ځکه چې دا آئین لیکلي دی چې د کمې صوبې کم پیداوار وي په هغې باندې اولنی حق د هغه ځای د خلکو دی نو د بجلی زموږ د خپل ډسټرکټ د ورسک ډیم پیداوار دی او ګیس چې دا زموږ سره ټچ ضلع کوهاټ او کرک چې دی په هغې زموږ د سر د پاسه پایپ تیریږي په پېښور کې ګیس نه وي لوډ شیډینګ وي خلک یې پریشانه کړي دي زندګي خلکو مفلوج کړې ده نو دا غیر آئیني اقدامات دی خو دا مسله زموږ چې دی دا اوسه پورې چې زموږ د پیښور څومره MNAs پاتې شوي دي هغې د قومي اسمبلۍ په فلور باندې دا مقدمه نه ده پیش کړې زه انشاءالله زه به د قومي اسمبلۍ په فلور باندې دا مقدمه پیش کوم او دا مقدمه به ګټم انشاءالله د پیښور دا موږ انشاءالله د ګیس او د بجلی د لوډ شیډینګ نه فری ښار وي چې څنګه موږ دلته نوجوانانو له روزګار ورکوو باعزته داسې به دا ښار یو سیف سیټي جوړیږي دلته نه به د منشیاتو خاتمه وشي او د کرایمز خاتمه به وشي سټریټ کرایم به کمپلیټلی ختم شي دا ښار به یو سیف سیټي شي نو موږ د پیښور ښار خلکو دپاره یو جامع پلان دی نو نن چې کومه جلسه زموږ کامیاب وشوه او په زرګونو نوجوانان په هغې کې شریک وو نو دا د دې خبرې اظهار دی چې د پیښور ځوانانو زموږ په خبره باندې زموږ بیانیت تسلیم کړه او موږ سره مطلب موږ باندې اعتماد اظهار وکړو ورځې لږې پاتې دي چې 8 فروری دپاره دا راته وایي چې عوامو دپاره او خاص کر نوجوان یوت دپاره سم میسج دی الیکشن د اګلا د نوجوانانو د پیښور د خلکو دپاره دا میسج دی چې 8 فروری دا یوم حساب دی یوم احتساب دی د پیښور هغه فرسوده هغه روایتي هغه قابض سیاسي ګروپونو دپاره چې کم برسا برس نه په دې ښار باندې قابض دي او دا ښار د هسپتالونو نه محروم دا ښار د محرومیانو یو غټ شکار نو دغه خلکو ته پیغام دی چې دغه خلک مسترد کوي پاټ تاریخ باندې او نوي او بنیادي او سیاسي ورکران زموږ په شانتې غریب خلک په اقتدار کې راولي. ډېره مننه جی شکریہ.